چې مونږ ته د سنتو پته هم نشته چې د نبي علیه السلام سنت څه دي. یو بزرګ د خپل واقع ذکر کوي، هغه به د نبی علیه السلام په شان مبارک کې درود شریف ډېر زیات دی، او هفته په هفته باندې به هغه د نبی علیه السلام په حضور کې 1,00,000 درود شریف تحفه لېږل. د 1,00,000 درود شریف تحفه به نبی علیه السلام ته هفته په هفته باندې لېږل. نو یووالي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو د نبی علیه السلام دا سینه مبارک دا زخمی وه، دا سینه زخمی وه. نو دا بزرگ دی په خوب کې تپوس کوي چې الله رسوله ای زما حبیبه دا ستا دا سینه زخمی ده، دا زخم دی پیدا ولی. نبی علیه السلام ما ته وفرمیل چې زما دا سینه چې ده نو دا زما خپلو خلکو زخمی کړې ده، یعنی زما دا سینه دا زما خپلو امتیانو زخمی کړې ده او دا زما خپلو خلکو زخمی کړې، پردو نه ده. د مشرکانو نه زما ګیله نشته، د کافرانو نه زما ګیله نشته، د یهود او نصارو نه زما ګیله نشته، زما ګیله د خپل امت نه ده چې زما امت زما دا سینه زخمی کړه. ما عرض وکړو د الله رسوله حبیبه څنګه امت ستا سینه زخمی کړه؟ وایي چې زما د سنتو قاتلان دي، زما د سنتو اهتمام نه کوي او زما د سنتو سره داسې ټوکه استهزا کوي چې داسې ټوکه او خنداګانې کافران هم نه کوي د نبي علیه السلام د سنت سره. زما عزتمندو نبي علیه السلام ته د سنتو په ماتولو ډېر درد رسي، ډېر تکلیف رسي. او چې یو حبیب زما استاد لپاره جاړي او یو حبیب زما استاد لپاره جړه فریاد کوي، نو زمونږ د هغه شکل هم بدې شي، زمونږ د هغه د شکل او صورت سره هم محبت نشته، زمونږ د هغه د سنتو سره هم محبت نشته، مونږ د هغه د سنتو قدر اهتمام نشو کولی. نو د قیامت په ورځ به د الله تبارک وتعالی حبیب صلی الله علیه وسلم ته سړی په کومه سترګه مخامخ کېږي. مونږ به د نبي علیه السلام د شفاعت تمه او امید څنګه ساتو چې مونږ به د جسم د نبی علیه السلام سنت عمل نه جاری کړو.